حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تاجر وو د کپڑے کاروبار کو کپڑے کاروبار وکاو کله چې د خلیفہ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا د تشریف ورودونه چې کله د خلیفہ شو نن له خلیفہ شو سبا شنو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل کپڑے خپل صادری په وګ باندې راغستي بازار ته روان دي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ مخې لورغه ابوبکر سکای ابوبکر سکای یسه کوم زما ځان کپڑے خرڅوم نو ویته چې د بادشاہ مسلمانانو بادشاہ شو امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین شو نو ولګیړه او بچی بس غواړي نه سبا خورينا ته ځان خپل کار کوم نه بادشاہ شو نو څه چلو شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اخو ټیک ده اخو ټیک ده خو چې تخپل تجارت کوي نو د مسلمانانو د مسلې بسو خلک تبه تجارت بس وزي د دوی مسائل بسو خلک نو یې چلو کما عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی راځه یو صحابي لزو چې دا غنوم دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ او هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین ویلو امانتدار یا امین ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورزو او هغه ته وایو چې دا ابوبکر چې دی زمونږ بادشاہ دی نو راځه چې دله د بیت المال سم مقرر کو کنه د بیت المال بدل او د بچو د خوراک د پاره سم مقرر کو د چې کپڑے خرڅې د مسلمانانو مسلې مسوک خلک وی ټیک دا دواړه حضرات لاړو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو عبیده تا ته پته د ابوبکر پرون زمونږ بادشاہ شوی دی امیر المؤمنین شوی دی زمونږه دغه روان دی بازار ته کپڑے خرڅي مونږ به د مسلې سو خلک نو دله د بیت المال له وظیفه مقرر کا نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ټیک دا وی د وظیفه د یو عام مهاجر صحابي په شان یو عام مهاجر صحابي ته کم شه د بیت المال ملایږي هغه ته ملایږي دا یو مهاجر صحابي دی نو وی ټیک دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی د بیت المال له دومره وظیفه د کوړه ته چې دی خوري د خزه خوري بس او بچي د وظیفه د کوړه ته یو ورځ ورته دی ویل زما الوا تړ شوی دی اوس دا مسلمانانو بادشاہ دی ښا دا خلیفہ وقت دی خزه ورته زما الوا تړ شوی دی زما سره پیسې نشته چې تعالی پیسې الوا واخلم لن تستقيم حياه ما سره پیسې نشته بیا ته بل ورته ویل نشته را سره شنه تاسو له الوا غواړی الوا زمام کوه خو څه نشته چې عالم درل پینو دی بي او کار شروع چې کله به د دوی کوړه وظیفه رااله بیت المال نه نو دی به نیمه په خکړه نیمه به په خکړه نیم بیت نه کې خود نیمه به ډوډۍ په خکړه نیمه به کې خود لګ لګ وړي جمع کول لګ لګ وړي جمع کول څورا چې پس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کوړه راغی کوړه الوا تیار شي و الوا پښې و ابوبکر رضی الله تعالی عنہ الوا کې خود ابوبکر رضی الله تعالی عنہ الوا ته وکړه دا کوم ځای دا کوم ځای و ما خو پیسې نه دي درکړي بیبي وته وی امیر المؤمنین لازم کړ چې کوم وظیفه راځي ما دا غینه لګ لګ وړ بچت کول دومره می ته جمع کړ چې الوا خو په ځان لته خکړه وی خټک شو صحیح شو مطلب دا دی چې زما کور ته کوم وظیفه راځي د دینه په کومه باندې زموږ د کور گزاره کیږي د دینه په کومه زموږ د کور گزاره کیږي لار بیت المال کې چې کوم نوکرانو غوته وي چې زموږ کور ته دومره وظیفه راځي دا شته ډیره ده دا ډیره ده ځکه چې زما واړه خو دینه په کومه گزاره کولی شي الواله به کېوړه بچت کولی شي دا د هغې ژوند دا د هغې انصاف دا د هغې حکومت و هغې کې به سوکالي نه وه هغې کې به خوشحالي نه وه ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو چې کله دی خلیفہ شو نو صحابه کرام راټول شو وی دی امیر المؤمنین شو دغه د کپڑے تجارت ته د موس بچی لري کور لري د دې لپاره وظیفه مقرر کړي صحابه کرام کېناستو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام راجم شو او د عمر رضی الله تعالی عنہ د لپاره د بیت المال نه درمیانه غونته وظیفه مقرر کړه هو القرآن حتی در دې پورې چې نور پر اخرات لا نو دا صحابه کرام راجم شو ځان لکه ناستو یاره اوس پر اخیدا الحمدلله ارس ډیر دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وظیفه ډیره کمه دا د توه چې دا وس لګستا کوړه زیات راځي نو ستاره بچي ستاره واړه په لګ مړیږي دا سلای وکړه خو هغه ته وای سوکو اوس ګوره کسان راټول شو بادشاہ ته دا څوک نشوي تخپل کوړه لګ شي زیات لګا دا عمر ته وای سوک چې تخپل کوړه وظیفه لګړي لګا چې چا ته وای نشوي ریدو ټولو ویره چاته وای خو غلوري نه ده حفصه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله بیبي ده په امهات المؤمنین کې ده یاغي ته وایو دا صحابه کرام لاړو حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایل خپل بابا ته دی وایا چې دا وظیفه لګ کوړه زیات لګا وسو چې دا واړی په مړیږي او خیر دی اوس په اخر اغلی ده خو زمونږ نمونه به ته ګورې نه زمونږ نمونه به ورته نه علي حفصه رضی الله تعالی عنها چې لاړه کېناسته په یاره باندې وی بابا زه څه کسان را لګلم صحابه کرامو او دې لپاره را لګلی ما چې امیر المؤمنین ته وایي چې کوړه لګ وظیفه زیات لګي چې دا واړی په مړیږي چې دا خبره څنګه حفصه رضی الله تعالی وکړه د عمر رضی الله تعالی مخ مبارک سور شو د غوسینه سور شو وی حفصه درته ویلي چې دا کسان راته وخیا
دا ورته چا ویلي دي؟ حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی بابا منع کړی یم چې زما زموږ نومونه بنالې وی قسم په الله کو نومونه دې راته واغسته د مخ دا رنګونه به بدل کړم په دې مخ کې به نښې پرېږدم دوی دا خبره کوي چې عمر دې وظیفه په ورته زیاته لیکي وی دا راته ووایه ته د نبي علیه الصلاة والسلام بیبي زما لورې ته د هغه بیبي پاتې شوي یې دا راته ووایه چې د نبي علیه السلام بهترین لباس کم یو وی بابا صرف دوه جوړې وي چې د جمعې مانځه ته به یې اغوستي او د بار نه به چېرته وپد راغی نو هغه جوړه به یې واغوستله وی د نبي علیه السلام بهترین خوراک څه و وی د وربشو ډوډۍ صرف یو ځل خو غوړه ډوډۍ خوړلې وه چې هغه هم په شلوم باندې مونږ غوړه کړې وه چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام په خپله مبارک وخوړه دا د نبي علیه الصلاة والسلام بهترین خوراک و الله وی نبی علیه الصلاة والسلام بهترینه بستره کومه وه وی بابا صرف یو څادر و د ټاټ څادر و چې نبی علیه السلام به ځان ته څلور بغریزه کو په ګرمۍ کې نو په هغې به اوده کېدو او چې کله به جمع شو نو بیا به یې دوه بغریزه غوړه وه نوره ټوټه به یې ځان د پاسه راړوله نیم به یې ځان ته لاندې وغوړو نیم به یې ځان د پاسه کو دا د نبی علیه الصلاة والسلام بستره وه حفصه زما پیغمبر داسې ژوند تېر کړی دی زما محبوب داسې ژوند تېر کړی او ما ته زما دوستان وایي چې ستا کور ته وظیفه زیاته درشي حفصه زما او زما د محبوب او زما د ملګري ابوبکر مثال د دریو ملګرو دی د دریو مسافرو دی موږ درې مسافرو په لاره باندې تېرېدو زموږ محبوب خپله توخه د ځان سره واغسته او لا خپل منزلي مقصود ته یې ځان ورسو بیا زما ملګری پاتې شو ابوبکر وی ابوبکر هم خپله توخه واغسته او روان شو خپل منزلي مقصود ته یې ځان ورسو او زما د محبوب ملګری شو دغه په خوا کې سملاستو حفصه زما ملګرو ته ووایي چې یو عمر پاتې شوی یوازې عمر د دغې ملګرو په لاره باندې روان دی نو که په دغې لار خو د خپل ملګري سره به ملاقات وکړي او که د دغې لارې نه کوږ شو نو ملګرو ته به ګورې ونه رسي